بسم الله الرحمن الرحیم د یو نوي ویډیو رپورټ سره زه یم سید کبیر شاه. ګرانو کتونکو خبره اتره به کوو څو ورځې وړاندې د پی ټی آی یو ډېره غټه جلسه ویلې کېږي چې تاریخي جلسه به وي. په دې اړه به مونږ خبرې اترې کوو. مونږ سره سینیر سیاستدان د ان پی پارټۍ سردار حسین بابک صاحب موجود دی. سر د ټایم راکولو ډېره مننه. سر ویلې کېږي چې د پېښور ټولو نه غټه او تاریخي جلسه، نو آیا دې ته مونږ تاریخي جلسه ویلی شو؟ زما خیال دا چې دا فیصله خو به تاسو میډیا والا کوئ، ځکه چې څومره سرکاري مشینري هغې استعمال کړه، څومره سرکاري وسایل هغې استعمال کړو، څومره هغې اډورټایزمنټ وکړو، څومره هغې دعوې وکړې دې خبرې چې د ټول ملک په سطح باندې به یو غټه جلسه وي. نو زما خیال دا دی که موږ ورته ناکامه جلسه وایو نو بیا به دی وایي چې دی خو په اپوزیشن کې دي. تاسو په خپله ټول میډیا هغې ته ناکامه جلسه ووایي، ټولو خلکو ورته ناکامه جلسه ووایي، بدنظمه. او که تاسو وګورئ لکه ایم پی ایس ته، ایم این ایس ته تعداد د دې وشمارئ، یا په دې ټوله صوبه کې وګورئ تاسو چې څومره پیسه هغوی په دې جلسه باندې خرج کړه، یا څومره اډورټایزمنټ باندې سرکاري مشینري استعمال وکړو، سرکاري وسایلو استعمال وکړو. نو زما خیال دی چې دا یو ناکامه جلسه وه. سر څه به وایي دلته کې دې نه مخکې هم چې کوم دی نو د دې چې کوم د پارټۍ لیډر او عمران خان صاحب هغه هم جلسه کړې وه، نو دوی ویل چې دا به موږ تاریخي جلسه ګرځو لګیا یو. نو دا خو دا کسان ډېر زیات کم نو؟ زما خیال دا چې ډېر زیات کم وه. ما خو څنګه چې تاسو ته ذکر وکړو چې څومره وسایل دی په دې جلسه باندې استعمال کړو، څومره سرکاري اثر رسوخ استعمال کړو، څومره سرکاري اختیار استعمال کړو، هغې ته چې موږ ګورو دا یو ناکامه جلسه وه. سر د ویلی کېږي دا چې هر ایم پی ای ایم این ای دا به ځان سره کسان راولي، نو مونږ لکه خپل چې ځان سره حساب وکړو نو کم از کم چې لکه ایم پی ای وغواړي نو پکار دا وه چې 5000 پورې خو یې تعداد راوستی وی، نو هغه تعداد نو مکمل. نو تاسو کو وګورئ لکه دوی باندې د خلکو اعتماد په مکمله توګه باندې اوس ختم دی. د هغې وجه هم دا ده چې دا ډېر غیر سنجیده خلک دی. او حکومت چې ټول عمر لګیا په جلسو کې، تاسو وګورئ د صوبې حالت دی کوم ځای ته ورسوه، بېروزګاري کوم ځای ته ورسوله، ګراني کوم ځای ته ورسېده، غربت ته تاسو وګورئ چې غربت کوم ځای ته ورسېده، د خلکو قوتي خرید چې دی هغه په مکمله توګه باندې ختم شو. په اقتصادي توګه باندې زموږ دا صوبه چې ده دا یې تباه کړه. په انتظامي توګه باندې که موږ وګورو نو دومره بد انتظامه او دومره بدحالي دلته جوړه شوې ده چې خلک انتهایي فرسټریټډ دی، خلک بیخي مشتعل دی. او که موږ بیا دې ته وګورو چې د دوی ګورننس چې دی انتهایي بیډ ګورننس دی. د دې ټولو ظاهره خبره ده 14 کاله د دوی په دې صوبه کې وشي. په 14 کاله کې خو که ته یو عام سړي ته هم مثال 14 کاله د دې صوبې اختیار ورکړې نو دا صوبه به کوم ځای ته ورسوي. تاسو وګورئ رستره د دوی په اقتدار کې دا صوبه چې دا لاندې روانه ده، مطلب دا د هره شوبه چې ده یا هره محکمه چې ده هغه دوی تباه کړه. خلکو باندې د هغې اثرات دومره زیات وشو د غربت او د بېروزګارۍ چې په لکونو خلک زموږ د دې صوبې نه اوس بهر روان دی، ځکه چې د بېروزګارۍ د لاسه او د تنګدستۍ د لاسه خلک ډېر زیات تنګ دي اوس. سر مونږ کته په جلسهګاه کې څه کسان موجود وو، خو چې کله د خیبر پښتونخوا علي امین ګنډاپور صاحب د سی ایم سپیچ رالو نو څه کسانو واپسي وکړو، څه کسانو چې کوم دی چا د خپو نه سپلیر وویستې، چا سره په لاس کې بوتلې وې او نارهبازیانې پکې کېدې، چلو اډیاله چلو. نو څه ګورئ چې دا څه کېدی شي؟ دوی 20 ګروپه دي، ډېر تقسیم دي او ډېر که موږ وګورو نااتفاقه دي. اوس هېڅ قسم له ګروپ بندۍ پکې جوړې شوي دي او تر ډېرې لرې پورې دغه ګروپ بندۍ رسېدلي دي. او بیا داسې قسم له حرکات چې په جلسه کې کېږي خو اندروني طور باندې هغې کې دومره اختلاف پیدا شوی چې بیا هغه اختلاف لاندې ورکر ته رسېدلی. زما خیال دا چې ډېر زیات اختلافات دي په دی کې. او اوس دا صوبه چې دا د دې نشي متحمل کېدی چې نور دې دا خلک برداشت کړي. نو په دې باندې د دوی خپل ورکران هم پوه دي او عام ولس هم پوه دی. مونږ که ته کارکنانو ویل چې یاره علي امین صاحب به راځي مونږ ته به سم میسج راکوي، نو هغوی وایي چې یاره مونږ خو نه په دې جلسه باندې پوه شو، نه په هغه میسج باندې پوه شو، نه دا پوه شو چې دې جلسې کولو په خیبر پښتونخوا کې مقصد څه و. دینګه مشتي وه. او که موږ وګورو سیلابونو ته، یو طرف ته سیلابونو ډېرې تباهۍ کړي دي، بل طرف ته دا چې د صوبې خپلې کومې موجوده مسلې دي هغه هم ډېر بد ځای ته رسېدلي دي. په داسې ماحول کې خو به بیا د خلکو تاثرات هم دغه که نه. سر اخرنی سوال لرازم، تاسو څنګه د سرکاري گاڑو خبرو کا په جلسګاه کې په مین جلسګاه کې د ریسکیو 1122 گاڑی ولاړو، نو آیا تاسو هم جلسې کړي، تاسو پارټیانو هم جلسې کړي، نو آیا کې هم تاسو چرته سرکاري گاڑو استعمال کړي؟ زما نه دی خیال. موږ خو ټول عمر په حکومت کې خو د احتجاج اړو تصور نه چې
ته په حکومت کې هم ناست یې او ته به احتجاج کوې او بیا به یو لا حاصله احتجاج کوې. د حکومت کار خلکو ته سهولت ورکول دي، د حکومت کار خلکو ته روزګار ورکول دي، د حکومت کار د خلکو په مسلو کې په مشکلاتو کې اسانتیا پیدا کول دي، هغه مسلې حل کول دي. ولسي حکومتونه چې دي هغه به د ولس نماینده وکالت کوي. دا ټول څیزونه دلته په نظر نه راځي، نتیجه هم دغه ده. بیا ډیره مننه سر د ټایم راکولو. داوجي سردار حسین بابک صاحب د ان پی پارټۍ سینیر سیاستدان کم چې موږ سره خپلې ګټورې خبرې شریک کړي. دا زموږ نه پروګرام دربل پروګرام پورې مال او زما ټیم لره کې اجازه د الله پامان.